اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وشفيع المذنبين وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وعلى سيدة نساء العالمين وبعد إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا بر محمد وأهل بيت محمد صلوات. اللهم صل على محمد. دویمه خطبه که هم طول نوال خپل گناهگار وجود ته به تاسو پاک و مؤمنینو ته تقوا و پرهیزګارۍ دعوت درکوم. یقینا بهترین سکون تقوا کې ده، بدترین بے سکونه هغه بے تقوایی کې ده. انسان سوره تقوا کې وي، پرهیزګارۍ کې یاد وساته، سکون وته ملويږي. او سکون د انسان سرمایه ده، اصلي سرمایه سکون ده. دولت نه ده، جامې نه دي، بنگلې نه دي، وسایل نه دي. وسایل د نشي خوشلاوای، سکون نشي درکوای، پیسې نشي درکوای. کویر کوای شوی بنگلو کې نه نوس خال به بهار سیټو سے کرسیو سے منصبو سے نو سار. نن ما تاسو دغه وډیرو نه چې کوم پاکستان کې دي کرسیو سره دي، کغه پیپلز پارټي ده، نو شریف پارټي ده، پی ټی آی ده، بل ده. دا څه وړخال نه دي، دا کروڑپتی دي، دا دولتمند دي، دا اربپتی دي، دا نن ویلې کرسیو سے سار دي. دوی ته د سکون نه ملويږي، پیسو کې سکون نشته، بنگلو کې سکون نشته، ګوډو کې سکون نشته، پاتې شو سیټ. او سیټ پسې سار دي. څه وزیر اعظم مهدار سراوي، پاکستان باګډور ټول مو سره وي، نو ماته کېدای شي سکون ملو شي، خو دلته سکون نشته. سکون خدای کې ده، سکون پروردگار سره ده، زړه خدای خلق کړی ده. سکون زړه ته چولې والا قدرت هم صرف خدای ده. یو حدیث تاسو گوش گزار کوم، حدیث قدسیونه ده، ډیر معروف حدیث ده. حدیث قدسی ته ویلی شي څنګه کلام د خدای وی، الفاظ د پیغمبر وی. ډیرو پیغمبران ته خدای خپل کلام ورکړي، خو الفاظ پیغمبر خپل وی. مثلا قرآن یې خدای کلام ده، خو فرق دا ده قرآن کې الفاظ خدای دي، معنا هم د خدای ده. خو حدیث قدسی کې هغه د څنګه پیغمبر ته هغه معنا ورکړي شوی دی، مطلب ورکړی شوی دی، او ته ویلي دي چې خپل الفاظو کې بیان کا. هغوی نه یو حدیث قدسی چې موسی پیغمبر ته خدای ورکړی دی، خدای چې موسی ما ځنه خزانې دي پټې پټې، خو خلک یې لټوي، سهار دي ورپسې دار بدار دي ورپسې پیدا کوي نه. دې وجه دا ده چې خلک بې ځایه سار دي، خلک بې ځایه لټوي، ځکه ورته نه ملویږي. لذا یې موسی دغو ته ما یغو خزانو صحیح ډرس وښیه، صحیح پاته ورته وښیه چې د بې ځایه ما سارې کوي. هر څومره بې ځایه سهار شي، هر څومره زحمت وکړي، نوح په شانتې عمر ورسې ضایع کړي، ویې لګوي، بیا یې درته نه ملویږي. لکه چاته وایي چې ورکې پلنکي ځای کې خزانه مو پټه کړې ده، اډرس ویر کې پاته ویر کې هغه یو دوه ګازه غلط جوار لګیا شي، هر صورت ځای وکندي نه رسیږي خزانې ته. چاته وایي چې پلنکي ځای کې اوبه راګ دی، اوبه روځي، ټوبیل دی، هر صورت جوار وکندي اوبو ته نه رسیږي چې غلط ځای کندلې وي. ان څه خدای یې چې تاسو کچېرې بې ځایه لګیا وي، غلط لګیا وي، لکه خپل اډرس مو صحیح کوئ، لکه خپل لوکیشن صحیح کوئ، تاسو ته ایمات کومه خزانه دغه درته ملویږي. خدای چې اوحى الله تعالی الى کلیمه موسی بن عمران: یا موسی انی وضعت 6 اشیاء فی 6 اشیاء والناس یطلبون فی 6 اشیاء اخرى فلم یجدوه ابدا. ای موسی بن عمران علیه السلام، شپږ شیونه، شپږ خزانې، شپږ سرمایې ما شپږو ځایو کې ګرځولي دي، خلک دې بې ځایه لټوي، نه درته ملویږي. هغوی نه یوه سرمایه چې ډېره زوري سرمایه ده: انی وضعت الراحة فی الجنة والناس یطلبونها فی الدنیا فلم یجدوه قط. ای موسی، ما راحت، سکون، اطمینان، خوشحالی، شیرازه جنت کې یخی ده، خلک دې دنیا کې لټوي، نه ورته ملویږي. کسه دنیا کې هر یو انسان سټرګل کوي، محنت کوي، تلاش کوي، کوشش کوي، زحمت کوي، خوارۍ کوي، مزدورۍ کوي، همدغې خبرې دپاره کوي. زیاته هر یو کس څه جایداد جوړ کوم، بنګله جوړه کوم، بینک بیلنس جوړ کوم، بچی راوړم، زمن راوړم، شیرازه ته ورسېږم. که بله ده اندا شي یو کنه، هر یو انسان دې دپاره لګیا یو، شیرازه ته ورسېږو، شیرازه به راته دنیا کې میلو شي. خو خدای زه قربان دشم،
دا ایډریس د غلان دی شیرازه خوشحاله دنیا کې نه دی نه څه دنیا کې نه ده ته میلویږي ټمپریلی دی دا اصلی خوشحاله دائمی خوشحاله صحیح خوشحاله حقیقی خوشحاله ذاتی خوشحاله هغه دنیا کې شتانه نه میلویږي دنیا کې واورېزه خوشحاله بله ورېزه ده غم ورېزه ده دنیا کې څنګه ته خوشحاله لټئ څه مو کې ګرځولي نه ده دنیا کې خوشحاله لذا داسې نه دی چې اسلام خوشحاله مزامات کوي یو قربان شم غلط کانسپټ ونخلوئ اسلام د خوشحاله مزامات نه کوي اسلام د دنیا مزامات نه کوي خو هغه هېڅ نگاه دا مه کوه چې صرف دنیا کې ما ته خوشحاله خوشحاله وي که غم د نیرو شي پیښه شي بیماری شي رنځوری شي مرګ شي بیا ته هر څه د سخطا وي وار په وار د سخطا وي لکه اوس یې مو مثال حالات دي دنه کسان څه ورسره میلاو شي هغه صرف څه به کېږي څه وشول قربان د شم څه به کېږي څه وشول د څلوېښت کاله کېږي همدغې کورمې کې د وسو همدا حالات د کسو همدا حالات درنې رسي همدا جنازې د اوچتوو همدا محنتونه د کوو همدا مقابلې د کوو استقامت د کوو قربان د شم څه کېږي څه به کېږي څه راتلونکي دي مو ته ملې تړلي دي ایمو ملې به کار د هرو حالاتو ته تړلي وي صرف شیرازه و دپاره کورمه نه دی کورمه به شیرازه و کې اخورو کورمه به سختۍ و کې اخورو تکلیف وي سختۍ وي بیا به ما تاسو همدغې کورمې باندې زندګۍ وي بېچینه به نه کېږو بېسکونه به نه کېږو قربان د شم ځکه ایو شاعر چې مو فارسی زبان ډېر یې اکثر مشهور شعر دی در این دنیا کسی بیغم نباشد اگر باشد بنی آدم نباشد دنیا کی چوکا بیغم نشلی ده که بیغم کسی بیا به سر انسان وی نه یا به پدری وی یا به لیوانای وی یا به څه بلوی هر انسان څه نه څه غم و درد شته ده ته ونه چې د کورمې کې به دا تکلیفونه وي ځنه کسانې یې څله بیشترې ټولې کوي هله ځمکې خرڅ کې لوړ شي اسلام آباد وته ته څه اخلاص بشي هلتې هلتې صرف سکون ده هلتې وشته به شیرازی کوي نه هلتې به تکلیف نه وي درته قربان د شم تکلیفونه هر چېته دي کورمې کې خپل نوعیت والا تکلیفونه دي مسایل دي اسلام آباد کې خپل نوعیت والا دي که پاکستان اوسې پرېږدی اسټرالیا ته لاړ شي اسټرالیا کې خپل نوعیت والا تکلیفونه دي اسټرالیا کې هېڅ سکون نشته که ما خبره نه مانې 12 سال کېږي موږ ځوانان 500 هغوی ته پاسپورټ یې میلاو شو الحمدلله واپس درسي هغوی سله کېنو لږې پښتنې ورنه وکوئ څه هغوی غریبان د 12 سال داسې تېر کړي لکه جیل نه راخلاص شوي وي خپلې وطن ته رغلي وي هلته ټینشن دی هلته سکون نشته دی قربان دشم انسان دنیا ته شیرازی دپاره صرف نه دی راغلی څه صرف شیرازی به تیری نه دنیا ځای د امتحان دی ازمایش دی ابتلا دی تکلیف دی مصیبت دی دلته به یو قدم ښه وي بل قدم به تکلیف کې وي فراز و نشیب د دنیا حصه دی شب و روز د دنیا حصہ دی ورځه شپه ویلې دنیا کې دی دنیا نه علاوه ورځه شپه بل ځای کې نه نشته دی برزخ ته لاړ شي نشته جنت کې نشته دی ورځې شپې کانسپټ اندي دپاره څه ورځې کې رڼا شپې کې تیاره لږ ذهن جوړ که دا شی یوه ورځه به ښه وي یوه ورځه به تکلیف کې یوه ورځه به صحت وي یوه ورځه به بیماري وي یوه ورځه به خوشحالي وي واده به وي بله ورځې مغې خونې کې غم وي جنازه به ونه روځي کانسپټ دا شی جوړ کا کسا آیت المجتهدی بزرګوار یوه جمله ده کوي هغه چې استاد آقای برهان به دا خبره ډیره کوله څه کوم کس دا خبره دنیا کې کوي څه وشه زه بېغمه شولم هر څه مو وکړل بچیو ته مو ودونه وکړل لوڼې مو واده کړلې خونه مو جوړه که قرضې مو لاندې کې دا مو وکړه دا مو وکړه وشه اوس به تکیه ویم لکه شیرازی به وکړم هغه څه یې هغوی برهان هېڅ که دا خبره چا وکړله په سوبیل ورته یو تکلیف میلویږي اوس زه یوه ترجمه داسې یاته نه خلم ساده پښتو کې زه یم یاد وساتو یو اسرائیل باندې شیرازی ټکې ښه نه لګېږي که شیرازی ټکې چا کړی دی که نه سوبیل اوس اسرائیل خونې ته راغلی دی بیا یې پوښتنه کړې دی یو نه پلار به تلی دی یو نه مور به تلي دی یو نه ښځه به تلي دی یو دا به تلی دی ځان سره څه دنیا یې شیرازی ځای نه دی ته مو شیرازی ته نه ایستولی دلته شیرازی کوه دا یاد وساته ټینشن خستلی ضرورت نشته دی تکلیف کی وار پار خطا کولی ضرورت نشته دی مرد میدان مغدی مرد بحران مغدی هغوی بند و سخت و حالاتو که هغوی مستقیم و مستقل مزاجی وی هغوی نه وار پار نه خطا کیږي اوس وکړه زه تاسو ته یو ساده سمپل مثال در کوم دنیا کې تاسو ما ته څوک لیدای شو بغیر د مشکلاتو سوي مولانا رومی و هغه ویلی دی شعر ویلی دی هغه څه درهم داران عالم را کرم نیست کرم داران عالم را درهم نیست چاته خدای درهم و دینار ویر کړي دي ډالر ویر کړي دي هغوی ته زړه نه دی ویر کړی چاته خدای زړه ویر کړی دی هغوی ته پیسه نه دی ویر کړي دی همداسې که نه دی
چې اوسه پیسه دی زړه اوسه نشته، چې اوسه زړه شته هغه پیسه نشته. مسله خو همدغه ځای کې ده که نه، چې اوسه سوچ دی، فکر شته، ذهن شته، ذهن یې کار کوي، کوپړی یې کار کوي، هغوی څه وسایل نشته، چې ورته خدای وسایل ویر کړي دي، هغوی ته کوپړی دماغ نه دي میلاو شوي، څه کار ورنه واخلي. یو مصیبت ده د تاسو وکسوي معاشرې کې چې ورته خدای پیسه ویر کړي دی، ښه خوړی شي، ښه چیکای شي، شګر بیمار دی، خستی نه شي، روړی نه شي. چې اوسه څه صحت خدای ور کړی دی، ښه خوړی شي، ښه غستوی شي، مثال در کوم، هغه ته خدای پیسه نه دی ور کړي چې هغه ښه واخلي، ښه راواخلي، ښه وخوري، هغوی ته دغه مصیبت دی. چوک دنیا کې ښځو سې مړه ودونه نشته، ځنه ځوانان ځنه څه ښځې مړې شوي دي، چوک ماغه دي څه ودونه شته خپلو ښځو نه تنګ دي که نه دی همداسې، چوک اولاد پسې سار دي، نظرونه، حاجتونه، منتونه، سوالونه د کوي، چوک ماغه اولاد څه خدای ور کړی دی ونه تنګ دي، اولاد نه تنگ دي. چوک هر چوک ایو ټینشن کې دي، هر چوک ایو مصیبات کې گرفتار دي. یاد وساته دا صرف جنت دی چې خدای لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما بل قیل سلاما سلاما، بهشت دی چې سلامتی ورکې دی، امن ورکې دی، سکون ورکې دی، ټینشن هلته نشته دی، قربان دشم، هلته کینه نشته، بغض نشته، بدنیتۍ نشته، کوټه نیتۍ نشته دی، هلته ته ما ته صادق یې، زه تا ته صادق یم، ته ما سره ستوی، زه تا سره مخلص یم. هلته دا بهش حالات دی. دنیا خنده دی که نه؟ دنیا خنده چې سب یار پاڅېږي دوه درې خبرونه به داسې کسې چې انسان خوب و خوراکو سره ورک شي، چا به مور مړه کړي وي، چا به پلار مړ کړی وي، چا به ښځه مړه کړې وي، چا به بل ظلم کړی وي، چا به بل قبر کړی وي. د دنیا سیسټم دی. زه د حدیث جلدی ساته مکمله کوم چونکې نن ایمو ډېر قدرمن عزتمن غیرتمند سیکریټري صاحب هم بعد کې خبرې کوونکي دي، تاسو انشاءالله هغې خبرو ته هم انتظار وکړئ واورئ، بیا د سره څو انشاءالله. صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې. پروردگار علم هیچ انی وضعت العلم في الجوع والغربة والناس يطلبونها في الشبع والوطن فلم يجدوه ابدا. مو علم الوگی کی اخیده، مسافرات کی می اخیده، خال کی وطن کی لٹئی، خیٹو کی لٹئی، مڑیو کی وسائلو کی لٹئی نو ته ملویږي. حقیقی علم مسافرات کې ده، حقیقی علم سختیو کې ده. ایمونن سبب چیز ونون وکسه پلارونو ته پیسې استای، پیسونه او تستای، شیرازیو کې خپل د عادت کړي دي، خو بیا یا قدرمن نه دي چې پلار قادر وکي، علم قادر وکي. بهجات او مثال به زه در کوم چې علم حاصل کړی دی انداسې نه دی حاصل کړی، یو نامه یې جوړه کړې دی، علم حقیقي د وړه خبره نه ده. دی بایوګرافي که تاسو پړو کې 13 سال عمر بهجات هغه څه حوزې ته لوړو، 95 سال عمر کې دا وفات شولو، 13 ماینس کا 95 نے 82 سال عمر بهجات هغه ټول حوزې کې علم کې دین کې تیر کوئی وا هستیونه جوړه شواله. علم تکلیف کې ده قربان دشم. انی وضعت العز فی قیام اللیل والناس یطلبونه فی ابواب السلاطین فلم یجدوه. ما علم پروردگار ما خدای ما عزت یخه ده شب دره کې تهجد کې المنزو کې سجدو کې خدای ته خدای ذکر کې خال کې بدشیان او غټان او پیسادار او دروازو کې لټی نو ته ملوي. عزت خدای صدق قربان دشم. کوم کس خدای ته سر ټیټ کې عزت ورکړي چې تا بدشیانو دروازو ته سر ټیټ کې ځنه کسان کسي بنگلونا چور چپیر گډي ګر گډي د عزیز پر خدای درنا بلند صلوات. خدای دار ته لوړ شه. صدام وکسه امریکای نوکری غلامی وکړه، ایران باندې چړای وکړه. امام خمینی نیمه شپې سره پاتې د خدای ته به سجدا وکړه، سونه به خدای ته اسکه. عزت خمینی ته ملو شو که عزت صدام ته ملو شو؟ صدام څوره ذلیل دنیا نه لاړو، امام خمینی څوره عزیز دنیا نه لاړلو. نن څوره عظیمه روضه ور باندې جوړه ده. ویل اخ پیر جمران مرد قلندر صرف خدای سره دیتا وا، هغه سوپر پاور صرف خدای ګڼلو، بل چونه ډار نه کولو، ځکه خدای ذات ورکړلو. انی وضعت پروردگار علمی الرفعه والدرجه فی التواضع والناس یطلبونه فی التکبر فلم یجدوه. خدای دې چې ما یاد وساته مقام و بلندی و درجه رتبه یې خې دغه خبره کې ستا کې عجزه در کی وی، انکساری در کی وی، تکبر در کی نه وی. یو دا نقطه صد نوٹ کوي قربان بشم. که غوړي خدای مرتبه در کی، قادر در کی، بلندی در کی، یاد وساته تکبر سره نه رسی. سوره عجزی در کی وی، سوره انکساری در کی وی، سوره خاکساری در کی وی. دغ سره چی قربان نشم. خاک سره خشاید، عجزه خشاید.
ته هر څومره قبر وکړې قبر څه نه رسي. صرف یو مثال در کوم قربان ده شم. تاسو وکسوئ بیبي کور ته به کله سلمان لاړو که نه بیبي غریبانه غربت بیولو هر څه ورسره او د دنیا و د ما کان و ما یکون مالکان دي اهل بیت هیڅ کمای اوسه نشته. خو چې کله به سلمان د بیبي کور غریبانه غربت و فقر عجیزي ولیده پیغمبر ته به راغو یا رسول الله ورمنې کور کې خو ډېر فقر دی ډېر عجیزي دی. سلمان ته بوله سلمان مال لور زهرا بیبي ته ما خفه کېږه ان ابنتی فاطمه ملأ الله قلبها و جوارحها ایمانا و یقینا. ایمان لور فاطمه زهرا زړه خدای ایمان و یقین نه ډاک کړی دی. هغه ته د دنیا دغو دولتو ضرورت نشته دی. هغه دغې عجیزۍ کې بادشاهی دی. زه صرف یو مثال در کوم کورمیوالو خدای نور دولت ډېر کا. نن سبا دولتونه ډېر دي که نه شته دي اسټریل ته مو ځوانان لاړه امریکې ته لاړه یورپ ته لاړه خدای مو نور ځوانان چې کوم لیارو کې دي ویرسئ چې کوم هلتې دي کامیابې کې دالتې دي هغوی خدای عزت هغوی ته نوکری و جاب و وسایل ویر کې. صرف یو ریکویسټ کوو قربان دې شم پیسو مطلب قبر نه دی. موږ چې د کوم قبر شروع کړی دی که نه کومې پیسې چې موږ شندو کوم دیګونه مو پخوو کومې تماشې مو راخیستې دي دا قبر دی قبر. هر څومره دولت خدای دیر کړی وي خو قبر ما کوه کورمې والا دا قبر د زوال کیدای شي. صرف نورو حالاتو مثال به نه در کوم دغو حالاتو مثال در کوم. مو سکرټري صاحب یوه خبره کوي هغه سره لږ درته فټ کوم دا خبره زموږ قوم جوړ شو قوم جوړول یو مثال زه در کوم هغه دا دی دغو حالاتو کې چې موږ شهدا شوي دي وینه ماسې نه دی وچه شوي وي ځمکو نه دغو خونو یتیمان بچي ماسې په پړ مخ پرته دي خونو کې ماسې جوړونې شروع دي ماسې ایمو علاقې باندې خړ ګارد پروت دی. توریا کورمیواله اوس دا قبر کوي که نه دی کوي وادو کې د تماشې کوي که نه دی کوي نخرې د کوي که نه دی کوي قبر د کوي که نه دی کوي ما کوه سوال درته کوو. سکرټري صاحب دا خبره کوي که نه سبا کار مو قوم جوړ شو قوم جوړوالي مقصد همدا دی قربان د شم ما تو نفع نقصان سود و زیان په کار دی یو وي. علی منون کیا سچیتا درد ہے تکلیف دے زخم دے دے تو زخمہ دے مو زخمہ دے ہر چو زخم دے ویلی دورا تکبر جانی ویلی تو دورا بے ضمیر ہے علاقی کے حالات و تقاضات و وقصائی تو دفاعی سامان و ورزول و وقصائی سخیل تکبر دیتا سکائی ماں کا ہوئی ظلمون قبر ماں کا ہوئی هغه دوره غیرات لري هغه کې دوره غیرات ورکې دی څه باره ترې منګال نه ونیسه پاړې ونیسه مقبل د ونیسه تی بشاره د ونیسه چې څوره علاقې دي څوره وریا دي دغه ځینه یوه ګنټه مزال کوي څوره څه کیلومیټر جوړېږي دا مزال زحمت کوي هغه ځینه سمنونه راوړي چونکې قوم دی قوم هغوی ګټه نقصان یو دی تو ټول تورای چې کوزه مارکیټو کې سوداواني کوي ښځې بیایي غیرات د کې شته که نشته ده کې کم از کم غیرات پیدا وکا کم از کم غیرات پیدا وکا دغه غیرات خو ما او تو کې رکیوي که نه که دوې پنځه روپۍ دلته زیاتې لاړې خو خیر دی علي منون کې جیب ته لاړې دېخنه ته خو نه لاړې که نه څه هغې کې دوره غیرات ورکې دی تو کې ویلي نشته دا غیرات د قبر نه دی په کار د قبر زوال کېږي قربان دی شم. یو صلوات واسطه محمد و آل محمد باندې صلی علی محمد إني وضعت الغنى في القناعة والناس يطلبونها في طلب المال فلم يجدوه. پروردگار علم دیگه ایسا ما دولتمنده قناعت کی خیده خال کی لٹوی با وسائلو کی مال کی دولتو کی بنگلو کی گوڑو کی جامو کی لطو کی لٹی نمیلوی کی. ایده مختصر وضاحت تکام اما جمله بسر ختم شولی کسا دولت دانه ده دولتمنده دانه ده موسه سورا بنگلا ده موسه سورا پراپرتی ده موسه سورا بینک بیلنس ده موسه پیتسو گوڑی دی موسه کوم مدل والا گوڑه ده موسه خل تخویلی چولی ده موسه خل توسکارت چولی ده بس دولتمند دیم دولتمند په دغه نه دولتمند ده چې تو مزاج دولتمند ده کنه ده ایتو طبیعت دولتمند ده کنه ده ایتو خوی دولتمند ده کنه ده ایتو سترګې مړی دی کنه دی مزاج د موړ دی ته موړی ولو غریب ویلی نه ظاهرا که مزاج د وږی دی مزاج و خوی د وږو والاو دی که بنګلې د سره وي که ګوړې د سره وي که پیسې د سره وي که بینک بیلنس د سره وي ته ماسې ګداګار یې ماسې ګداګار یې مو معاشرې کې دا شی شته ځینې کسان مو تاسو پښتو کې مثال اویر کوو که نه څه نار سوره دولت حاصل کو ماسې د جامو نه دی لتو نه دی ماسې د الوږي د غریباني بوی ماسې رد سي
ظاهري پیسو سره دولتمان نه جوړیږي، خوی د دولتمان چې سترګو نه موړ وي، هیچا بنګلو نه متاثر نه وي، هیچا دولتونه متاثر نه وي، هیچا کرسیونه سیټونه عزت نه کار دغو شی نه متاثر نه وي، چا ته سترګې نه غړوي، پروا یې چا نه کوي، ته دولتمان دی. بیا إني وضعت إجابة الدعاء في لقمة الحلال والناس يطلبونه في كثرة القيل والقال فلم يجدوه. پروردگار عالمي چې ما د دعا قبلوله ایښي د دغې خبرې کې څه تاسو روزه حلالوي، رزق مو حلال وي، خال کې لټوي په چیغو کې ټایو کې نه ورته میلوي. قربان د شم که غواړي دعا د قبوله شي، دا نه د څه نشان سوره تیز خوراوي، دا نه د څه ناظر سوره غوټ کوي، دا نه د څه متمخانې دروازه خوراوي، دا نه د څه شب بیداری کې ټوی کوکې کوي، فریادونه کوي، دا نه د څه ښځه خونې نه وځي پرخمنډي زیارت اشترته وي، حرام کار کوي، بیا به خدای دعا قبلوي. دی سره نه قبلیږي دعا دغه څه قبلیږي. روزه حلال وي، جایز وي، خدای عبادت صحیح کوي، حلال و حرام و خیال ساتي، صرف شنډو ته حرکات ورکه خونې کې خپل چې نماز نه کینه، خدای د دعا قبول کړي، خدای د دعا قبول کړي. چیرې تا روزه حرام ده، سود کوي، اول صاف کې المنځه ودرېږي، مثال دې درکوم، رشوت خلی جامع المنځه کې اته ودرېږي، ګیره دا پرېښلي وي، حج دا کړی، کربلایي وي، خوم زکات نه لنډوي، هر صورت ټټر سینې وسوایا، هر صورت سوال زره کوي، تو دعا به خدای نه قبلوي. کار څه خدای حق ادا کو، کچېرې خدای حق د سره ده، سود ده، رشوت ده، کچېرې خمس و زکات مسله ده، یاد وسته روزه ده جایز نه ده، حلال نه ده، دی حلال مړه کې د خدای نه قبلوي. دعا کو پروردگارا جامعنا اعمال عبادات اطاعت قبول و منظور وګرځي، حاجتونه ټولو برآورده وګرځي.